बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तانو उम्मीद लरम چې تاسو به روغ او خوشاله وي او ژوند په مزو کې به دوستانو په خبره شالم پول کې خاوند ظالم پلات و بچو خزا ډېرې زیاتې په رحمه سره قتل کړ ولې قتل کړ واجه سوا ګناي سي کړي و ته باره کې سره ټول معلومات په دې ویډیو کې شریکو او کدا ټول معلومات باندې ځان خبرول غواړي مونږ ویډیو ځان څه تر اخره پر وګوري او چې کوم ملګری مونږ په چینل باندې نوي دي هغه دې مونږ چینل ما خزان سره سبسکرایب کی ټلې نشان دی وي تاکي مونږ راتلونکي معلوماتي ویډیو غوي ته په اسانه سره ملاوي شي دوستانو د واقعې د پیښور شالم پل د چې خاوند ظالم خپل دوه بچي او خزا قتل کړو هغه نه بعد پولیس سټیشن ته ورغلو خپل په مدیریت کې اف ای آر درج کړو چې زه په کور کې نم او ما دوه بچي او خزا چې دا هغه چې ډېرې زیاتې بېرحمۍ سره قتل کړه ماشومانو نه چې کله پولیس تپوس وکړو نو ماشومان یریدو یالې نه ویل دغه ظالم خپله ښځه خپل بچی په مخ کې قتل کړي وه دوستانو دې حد پر بېرحمۍ چې خپل ماشومانو ته ذهني توازن یې خراب کړلو ماشومانو یریدو نو پولیس په شاک راغلو چې دا ماشومان د هغه مرګ نه یریدلی دي چې کوم دغو لیدلی دی پولیس چې کله لیډي پولیسو ته ورغلو هغوی ورسره خبرې وکړې نو هغوی یال ویل چې مونږ پلار مونږ په مخ کې مونږ مور دومره بېرحمۍ سره قتل کړه د قاتل دوستانو دا قتل چې کله پولیسو دغه ریمانډ واخیستو نو پته دا ولګېدل دغه قتل دویم واده دې پوره کړی دی دغه دویم واده نشو کول ځکه دغه اراده خو خپل بچي مړ کول او خو دغه اول دې قتل باندې پرده اچوله هغې نه بعد دغه دې ځای ته خیال و چې زه به خپل بچي هم مړ کړم دوستانو انسان دې حد پرې څنګه خپل معیار نه غورځېدلی دی یو پښتون څنګه خپل معیار نه دومره د الله یره دا سنت د دویم واده سنت د دویم واده کولو کې څه حرج نشته خو دلته د حد پر انسان دینه مخکې جنګیري کې دغسې یوه ظالم خپل درې بچي چې دي هغه ډیګې ته غورځولي صرف او صرف دویم واده کولو لپاره دلته دا حالات ده دوستانو موږ به څنګه الله په حضور به چې کله ورشو نو موږ به څنګه خپل حساب کتاب ورکو چې موږ یو حلال کار کولو دپاره یو حرام کار وکړو قتل مو وکړو او خپلو بچیو مور مو قتل کړه هغې نه بعد مو خپلو بچیو ته نعوذ بالله من ذلک موږ به څنګه خپل حساب کتاب به څنګه ورکو موږ به څنګه الله په حضور ودرېږو چې موږ حلال کار دپاره حرامه طریقه اختیار کړو دوستانو دې باره کې تاسو سره دا کومنټ سیکشن کې خپل رای اظهار ضرور وکړئ والسلام